نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیض متعلق تپوس شوی دی. تاسو حدیث لوسته په مشکات شریف کې ثابت بنانی رضی الله تعالی عنہ یو اوږد حدیث می تاسو ذکر کړو. دا غي خلاصه تاسو مخه ته एकदम ثابت بنانی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې يهودو او نصارو با په دې ورځو کې د ماهواري په بیماری کې د زنانو د تعلقات متعلق لږه غلو کړو، حد نه تجاوز کړو. نو په دې باره کې د يهودو خپل عمل داو چې لا یاکلوها او غیب دوی سره خوراکم نکو ولا یترکوهن فی بیوتهم او نه به دا په خپل کورونو کې پرې خاودلې او نه به چوکم دی ولا یجامعوهن نه به دوی سره جما کول. نو دا بیبیانې به په دې ورځو کې یو خاصه کمره واغې ته ولېږلې چې ستا بیماری ده او دا به په دې ورځو کې هغه خاصه کمره کې اوسېدې د دې د لاس خوراک به هم نه کوو، دوی سره به لاس هم نه میلاو، خپل کور کې به هم نه پرې خاودلې. او نصارو په دې باب کې هغوی دونه پورې تجاوز کړی چې هغوی به په دې ورځو کې د بیبیانو سره جما هم کوله. الله تبارک وتعالی آیات مبارکه نازل کړه د په مابین کې الله تبارک وتعالی د لپاره قانون مقرر کړ چې نه به داسې کوي چې بالکل نفرت ته اختیار کوي او نه به داسې کوي چې بالکل ځان ته رانږدې کوي چې تاسو ور سره خپل هغه جایز تعلقات هم قائم کړئ. نه په دې ورځو کې به د الله سره د تعلقات د تاسو چټي وي. نو الله فرمایي ويسالونک دوی ته نه تاسو کان المحیض فبارد هیڅ کې کله چې يهودو ته پته ولګیدا چې د آیات مبارکه نازل شوه دي او په دې آیات مبارکه کې الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تقربوهن حتى يطهرن چې خپل مرګرو ته ویلي په دې ورځو کې تاسو بیانو ته نږدې کېږئ. نو په دې ورځو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی ده. نو يهودو یو بعضو ته وی دا پیغمبر زموږ په ارشیز کې مخالفت کوي. مونږ ویلو چې تاسو په دې ورځو کې اس تعلق ور سره مساته دی وی چې جما ور سره مکوې دوه ار سره تعلق ور سره ساتي وې دې زموږ مخالفت کوي. نو دو صحابه کرام یو اسید ابن حجر او یو عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنهما دا رسول الله مبارک ته يهودو د خبرې شروع کړي. الله پیغمبر موږ په دې ورځو کې د دې بیانو سره د جما شروع نکو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دونه غوسه فتما عار وجهه الله پیغمبر د چهره مبارک سره شو دوی احساس کړه محسوس کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوسه کیږي. نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د محفل نه پاسه ده بیا رسول الله مبارک لپیرا للهدیتن یو صحابي پسې ولګ ورشه دوی راواله. نو چې راوي صلی الله علیه وسلم دا وسکه دا پي وسکل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه غوسه بیا کم شوی و. نو موږ ته پته ولګید چې الله پیغمبر غوسه وس ختمه شوی د رسول الله مبارک ورته په دې ورځو کې جما نشته. دوی د خو حدیث کې جواب نه دی ورکړي او الله پیغمبر و فرمایل نو دې تا نه تاسو کې عن المحیض په بار د ماهواري کې دا یو خاصه بیماری د جزانانو تر دې په مخصوص ورځو کې د میاشتونه الله فرمای قل ورته و هو اذن دا ناپاکی دا ګندګي دا فاتزل النساء تاسو پرې د خپل بیان فل محیض په دې ماهواري بیماری کې دې ورځو کې ورته نږدې مو ورځي دا بیماری دا الله فرمای ولا تقربوهن تاسو باندې نږدې کېږئ د بیبیانو ته حتی يطهرن تر دې پورې چې دا پاکې شي. نو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وای ما ته بیماری رااله او زه د الله پیغمبر سره په یو بستر وای ما د خپل ځان د بسترې نه د سراخ دا نه وای پاسه دمه وای ځان مې د سراخ فنسللتو حدیث کې لفظ راغلی فنسللتو مطلب دا د خوایې د ځان مې وخویو د الله پیغمبر د صادر نه بزان استو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولی ما ورته د الله پیغمبر ناپاک شوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رانږدې شه مزه ته د ناپاک نه چې تمانه جدا کیږي د یو مطلب تعلیم ورکو چې دونه نفرت ته نشتا. ها فلا تقربوهن حتى يطهرن په دې ورځو کې صرف د هغوی سره خاص تعلقات دا به نه او نور هغوی داسې نفرت نه د یهودو په شان نفرت نشته. نو دا تقریبا د دې اقل مقدار د 3 ورځې د عند الاحناف هغوی 3 ورځې نه کم نه او که د 3 ورځې نه کم دا بیماری چا تراله نو دا بیا ماهواري بیماری نه وي بیا به دا عامه بیماری حسابي او اکثر مدت د دې لس ورځې د عند الاحناف د احناف په نسبت انور اقوالو کې نظم تاسو ما مشکات شریف کې ویلي دي د فقها او اقوال لس ورځې د لس ورځې نه بدا سیوا کیږي او کله لس ورځې نه سیوا شو دا به عامه بیماری د بیا دا بیماری نه ده. بیا په دې کې دا کمې دی شي یعنی د باج زنانو مقدار شپږ ورځې د چا ورځې د چا اته ورځې د چا نه ورځې چا لس ورځې یعنی ابتدا نه د هغوی ورځې مقدار وي. نو دا کې د شدت ته ویل کېږي وخت معینه د هغوی دپاره خپل اوقات دا مقرر وي. نو دا د ابتدا نه داسې کېدی شي. په دې ورځو کې حکم څه دی؟ د حکم یې دا دی چې په دې ورځو کې منځونه دا نشته دی
او نه به روجې نیسي. او بیا وروسته د منځونو قضا پې نشته، د روزو قضا پې شته. اوس دا رمضان میاشته که نه، نو دا روجې که چا نه په دې بیمارۍ کې پاتې شه قضا یې بیا نشته دی. وجه د هغې دا ده چې د منځونو قضا، چونکې دا هره میاشته کې دا بیماري راځي او منځونه کالو سر وي، او هره میاشته کې 1.5 منځونه دي، د هر ورځې په اعتبار سره 5 منځونه. نو چې 10 ورځې دا منځونه قضا شي نو 50 منځونه به قضا شي. نو میاشته کې بیا 100 ورځو کې به دا زنانه 150 منځونه کوي، نو دا به هرې میاشتې 100 ورځې 150 منځونه کوي. دا خو ډېره ګرانه ده. مونږ سړي 5 منځونه نشو کولی، دا به 150 څنګه وکړي؟ ګرانه ده که نه. دې وجې نه شریعت ته دا حرج دفع کړی دی، ورته وی دا منځونه تا ته معاف تېرې دې 10 ورځو. نو رسول الله مبارک وفرمایل هن ناقصات العقل والدین، وی تاسو بې عقل یې، ستاسو عقل هم کم دی او ستاسو دین هم کم دی. زنانه وی د الله پیغمبره څنګه؟ رسول الله مبارک ورته وی تاسو میاشته کې 100 ورځې عبادت کوئ، مونږ 10 ورځې کوو. ستاسو عبادت ناقص دی او ستاسو عقل هم ناقص دی. الله پیغمبر څنګه؟ رسول الله مبارک په عدالت کې د ښځې گواهی کافی نه ده، د سړي گواهی کافی ده. او ښځه چې 2 راشي نو بیا شریعت عدالت گواهی مني. نو معلومیږي 2 ښځې چې جمع شي نو یو سړی ته جوړیږي. ستاسو عقل دا د سړي د عقل په مقدار دا نیم دی. نو دی وجې نه په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اهم مسله ذکر کوله، بل طرف ته ووتم. نو بهرحال نو د منځونو قضا پې نشته، دا مسله مې ویله. او د روجو قضا پې ځکه شته ده چې روجه دا په کال 12 میاشتو کې یوه میاشت، نو که دا ته قضا شي 10 ورځې به قضا شي، نو آینده 11 میاشتې د روزو د قضا د راګرځولو دپاره وقت دی. نو چې هره میاشت کې یوه روجه هم راګرځئ نو 10 میاشتو کې به پوره شي، دا یوه میاشت به ورسره اضافي پاتې شي. نو دې وجې نه د روجې په راګرځولو کې پې تکلیف نشته. نو روجې به نه راګرځئ او د مز قضا پې نشته. نو الله فرمایي ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. او چې کله دا پاک شي بیا ورته راتلل کوئ د کوم ځای نه چې الله تاسو ته حکم درکړی دی. دې سره رد وکړو دا بعضې روایاتو کې د دې ذکر هم شته د فقهاو یو مسله هم ذکر کړې ده چې انسان دپاره الله تبارک وتعالی د خپل بیبي نه د فایدې اخیستلو دپاره خاص محل مقرر کړی دی. که دې ته اخوا کېږي دا ګناه ده او رسول الله مبارک لعنت لېږلی دی په داسې کس باندې چې هغه ته اخوا دی خوا ځي. الله فرمایي ان الله يحب التوابین، الله خوښوي توبه کوونکي، ويحب المتطهرین، او الله خوښوي پاکي حاصلوونکي.